نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بار یو زنانه وه رقص شانې کو ماشومان ورته راټول شوي لوبه غوندې. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه رالم ما د نبی علیه السلام په اوږه سر کېښود هغه تماشه مې لیدله. دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راښکاره شو. الله اکبر دا د قرآن شاګردان دې کې قرآن انقلاب راوستی چې راښکاره شو هغه مخامخ نو هغې زنانه منډې کړي او ماشومانو منډې کړي وي عمر راغی الله سم جلالي شان ورکړی. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه السلام ما ته وایي ته خو دا ماشومان او زنانه اینې چې منډې وي که نه ما وی آو وی زه شیطانانو وینم منډې وی چې عمر را روان دی رضی الله تعالی عنه شیطانانو به منډې والي چې کله به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره روان دا د قرآن شاګردان. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی ما ته سورۃ البینه اولوله استاذ ناست او شاګرد ته وی ترا ته اولوله هغه وی د الله حبیب تاسو اولوله تاسو باندې نازل شوی نه ته اولوله. نبی علیہ السلام ورته وی ترا ته تلاوت وکړه نو ته اولوله. هغه شروع سورۃ البینه تلاوت چې کله تلاوت نه فارغ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای الله سمانی تا ته الله زما نوم اغستی ته ما ته نن وی اولوله قرآن اولوله الله سمانی تا ته الله زما نوم اغستی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای نعم الله سماک او ابن کعب ما ته نن رب العالمین ستا نوم اغستی ما ته داسې وحی راغلی وه چې نن د ابی ابن کعب قرآن الولید تیم واوره او زه رب العالمین قرآن اورم زه رب العالمین قرآن اورم او د الولي ابی د نن د قرآن تلاوت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه د قرآن دنیا کې داسې شاګردان پیدا کړل زنانو نارینو قرآن روالی ځان ملګری کوي قرآن د ځان ملګری کوي قرآن کریم د ژوند ملګری کوي قرآن کریم د ځان ملګری کوي قرآن کریم چې دی دا د ژوند منشور وګرځوئ قرآن د ژوند منشور وګرځوئ چې کله سړی وفات شي که نه تاسو ته به علم تاسو یې نه که نه کپړې تی لر کي که نه وسکټ تی لر کي که نه څادر تی لر کي پګړۍ هر څه تی لر کي بیجونه تی لاړ شي او د ایم پی او د ایم این ای عهدې ټولې لاړې شي او غسل وله ورکړي یو ساده کفن تی ته وکړي که ایم پی ای دی ځان له به و که ایم این ای دی ځان له به و که ایس پي صاحب دی ځان له به و ټولې عهدې چې دي هغه لاړې شي چې کله بنده وفات شي یوه عهدم د چا سره قبر ته نه ځي زنانو هغه عهده والی چې ځان سره قبر قبر ملګری وګورئ یوه عهده ده چې هغه قرآن کریم دی هغه د الله کلام دی هغه دې سینه کې دنده ده هغه د کفن د لاندې راشي او د سړي سره قبر ته لاړ شي. حافظ قرآن تاسو لیدئ د قرآن حافظ چې حافظ د سینه کې قرآن دی نو دی چې وفات شي نو د وفات نه پسې سینه کې قرآن دی که نه دله چې غسل ورکوي اومې سینه کې قرآن دی چې قبر کې ږدي اومې سینه کې قرآن دی دی چې میدان محشر کې ادریږي اومې سینه کې قرآن د مرګ نه پس د قرآن لحاظ شته ځکه د احد موقع وه شهدا پراته امام الانبیا وی قبرونه کم وي دوه او درې په یو قبر کې دفن کول صحابي تپوس کې د الله حبیبه ړومبې پکې قبلې ته کم یو کیدو چې درې دفن کو نو قبلې طرف ته کم یو کیدو انا به حساب شروع کیږي د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي چې د چا مرتبه اوچته هغه قبلې ته ړومبې کیږي موږ ته به د مرتبې پته څنګه لګي چې د چا مرتبه اوچته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله وی حافظ قرآن پکې وګورئ که د قرآن حافظ پکې هغه ړومبې کېده د مرتبه د الله په نزد اوچته ده حافظ قرآن قبلې ته ولاړو نو دې قبلې ته ړومبې کېدی دا د قبلې خاوندان دا د قبلې خاوندان نو د قرآن عهده چې دا د بنده نه لرې کېږي زنانو نارینو ټولې عهدې به ختمې شي او دا کالي به هم پاتې شي
دا جوړې بم پاتې شي. د قبر ملګری چې دی هغه قرآن او د محشر ملګری قرآن کریم دی. دا قرآن ځان سره را یوځای کوي. د دواړو جهانو سردار فرمایي القرآن شافع مشفع. قرآن سفارشی دی، عالم بم سفارش کی، حافظ بم کی، شہید بم کی، حاجی سے بم کی، خو قرآن بم کی. خود قرآن بارک امام الانبیاء ویلی چې شافع مشفع. قرآن به سفارش کی، خود قرآن سفارش قبول شوی. قرآن سفارش قبول شوی. چا بارک چې قرآن سفارش وکړو دا به قبولی، دا به قبولی، دا به منظوری. تاسو ته پته شته د جنت څو درجې دي، څو مرتبې دي د جنت، چې څو آیاتونه د قرآن دي نو دومره درجې د جنت دي. او چا چې قرآن په سینه کې واغست د ټولې درجې د جنت په سینه کې محفوظ کړي. دا حافظ قرآن چې ګرځي، دا د قرآن خاون چې ګرځي د سینه کې د جنت درجې ګرځي. دا د جنت بادشاہ روان دی، دا د جنت درجې دی په سینه کې ګرځي. څومره آیاتونه دي د قرآن دومره درجې دي د جنت. او یقال لصاحب القرآن، صاحب د قرآن ته به وویل شي اقرأ ورتقي. اے د قرآن صاحبه قرآن وایه او په یوه درجه خیجه. یو آیات په وایه او د جنت په یوه درجه به خیجه. ورته به وویل شي چې کله د اخیرې آیات ووینو دا به د مرتبه وي، دقه به د درجې. نو د قرآن د جنت اخیرې درجه چې د هغه د قرآن اخیرې آیات دی. دقه به د قرآن د حافظانو، د قرآن د استادانو درجه وي. قرآن رواله او د قرآن کریم تلاوت شو.